الرحمن الرحیم. امو ډیرو محترم ورونو، نن ډیره د درد او د غم ورځ دو. تمام سترګې د خبر ایجنسی نن د اوښکو نه ډکې دي او بیا د میدان په خاوره باندې یو داسې دردناک المناکه واقعه چې 19 ورځې مخکې کوم دوه معصوم ماشومان سکه ورونه د محمد شفیق د برکمبرخیل دغه بچي منصف او آصف چې د 6 او د 8 سال عمرونه دي هغه لا پته شوي وو. او نن د هغو دواړو لاشونه د یوې لیټرین د ګټر نه برآمد شول. موږ د تمامو تحقیقاتي ادارو نه او د انتظامیې نه خپل سیکیورټي فورسز نه هم دا مطالبه کوو څوک چې هم د تحقیقاتو نه بعد د دغو معصومو ګلونو په قتل کې ملوث وي نو د تیرو میدان په خاوره باندې د کل عام یغو تمامو خلکو له پالیسي ورکړلی شي، ځکه چې داسې معصوم ګلونه او داسې حیواني عمل بیا دغو سره کول خو بیا هغه والدینو له یو داسې درد رسول دا هم موږ له معلومات وشول چې د هغې ورځې نه د دغو ماشومانو والده اوسه پورې په کومه کې پرته ده او والد صاحب یې هم انتهایی په سخت بیمارۍ بېهوشۍ په حالت کې دی. نو لہذا تحقیقاتي ادارې دي زر تر زره هغه صفاق قاتلان د میدان په خاوره باندې کل عام پانسي دې ورکړي چې کوم قانون په قومي اسمبلۍ کې په باری اکثریت سره پاس شوی دی او د هغ بل حمایت جمعیت علماء اسلام هغه تمامو ممبرانو هم کړی دی او د پاکستان په خاوره چې څومره عوام دی هغو ټولو د دغه بل ملګرتیا کړې ده. لهذا موږ د خپل انتظامي او تحقیقي ادارو نه مطالبه کوو چې کله هم قاتلون گرفتار کړلی شي او د تحقیق نه بعد دی هغو له کل عام سزا ورکړلی شي نو دا به دغې خاورې سره هم احسان وي او دغې خاورې سره به هم نیقي وي او آینده دپاره به داسې صفاق عملونه چې هغو روکتام به وشي. یو طرف له ملک په وبایي امراضو کې مبتلا دی، بل طرف له داسې کردار کیږي یقینا هر زړه یې دردمن کړو، هر سترګه یې د اوښکو نه ډکه کړله او هر سړی هر مسلمان ورور به دا دردمن دی چې دا یو صفاق عمل دی او د ظلم یو انتها ده. او لہذا موږ په دا باندې ډېر غمجن یو او د جمعیت علماء اسلام هر ورکر هر مشر هر ذمہ دار په دا باندې ډېر غمجن دی او د خبر ایجنسي هر سړی پې غمجن دی په دغه عمل باندې. او یو ځل بیا هم مطالبه کوو چې ملزمانو له دی کړي سزا ورکړلی شي او باقاعده د میدان په خاوره باندې دی هغو له پانسي ورکړلی شي چې آینده دپاره داسې صفاقانه اعمالو روکتام وشي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.